علي بن أبي طالب وعلى فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين وعلى الحسن المسموم وعلى الحسين المظلوم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا الله بر محمد و آل محمد صلوات قابل قدر واجب الاحترام جمله سامعین و ناظرین تاسې محضر کې حاضر شویم ټول مانا پاکیزه وي متقیان وي پرهیزګار وي تهجد گزار وي ټولو نه اجازه طلبګار غواړم به حیثیت تاسې ورور تاسې بچی څاریز تاسې خدمات کې عرض کوم خصوصا دی مجلس کې سموته ډیر قدرمان دی ډیر عزیز دی علامه نجف علی بهجت سواکیان مو باندې احسان دی فکر کې ډیر زیاته خوري کړی دی څه هم واتساپ باندې هم څوکم ډیجیټل ممبر مو تیایو فیسبوک دی انسټاګرام دی وغیرہ دی باندې هم فزیکلی ممبر باندې څه مو ډیر زیات نه مستفید کیږو خدای دی توفیقات خیر کې اضافه وکا آغا صاحب نه اجازت غواړم یو بلند اواز سره صلوات ختم کوي قابل قدر واجب الاحترام جمله سامعین مجلس کې به علما طلبا نورا تشریف فرمو یا غوینا اجازه طلبګار یم ډیرو قدرمنو امام موضوع توحید باندې دی توحید لغن توضیحات نن خپلو ماتو ګډو جملو سره الفاظ سره تاسې خدمات کې کوم فدی صدقې دنیا کې اصل خدای دی اټولنا عظیم خالق دی مالک دی اصل خدای دی د مو تاسیو د نباتات دی د صورت شید سه تاسې کسوی تاسې نظیر ته رسی وسترګوی کسوی په غوی وروی دی مالک و خالق چوک دی خدای دی اصل ها کې پروردگار دی اغنبات کې انبیا دی اغنبات کې رسولین دی اغنبات کې ائمه طاهرین دی بیا بغنبات کې اغوی کوم ذکر دی کوم عظمه دی فکر دی هغه طرف ته بیا موت رجوع کوو قرآن مجید کې دا پروردگار ذکر کوي ولا تدعوا مع الله اخال کو خدای سراسرا بل چوتا معبود نمایوي معبود فکر ای معبود والا ندا خدای نا سوا بل چوتا ما کوي خدای سرا الا آخر لا اله الا الله خدای نه سوا بل چوک معبود نشتا ده مولا امیر المؤمنین دین مخ کې باندې توایم څه کچېری توحید چوک زده کوي هغه اهل بیت دار نزدا کوي کچېری توحید چوکا سوې څه توحید کوم هات کې ده هغه د مولا امیر المؤمنین هغه کلام اوري هغه د امام سجاد علیه السلام هغه کلام اوري هغه دعای کومیل ولا هغه جملو باندې غور فکر وکوي څنګه څنګه د خدای توحید حال کو بیان کړي دي اندی شانتی موتا پنجگانا پینز وقت المنز کی سکم ذکر کا وہ سورہ توحید
قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صرف دغه سوره ترجمه تفسیر موتوق سویا د سوره شرک سوره بت پرستی ده نور شیان دي صداو کی کوم خلق مبتلا دي اندوی د فار اندغه جمله د آیتونه چه دي هم کافی دي. دوی به خدای نه سوا بیا بل چوتا سار ټیټ نکی. مولا امیر المؤمنین یی مولا باندې کلاک صلوات هاتم کوئی. مولا امیر المؤمنین یی ان افضل الفرائض و اوجبها علی الانسان. اټولنا عظیم فرائض هغه انسان باندې واجب دي. معرفت الرب سغا پروردگار معرفت دے اول فریضہ انسان ایتا رب معرفت ستا پروردگار ہو پیجندی سے پروردگار چوک دے. اغنا بات کی والاقرار له بالعبودیت و داغا عبودیت والا اقرار فکار دیتا وکی اٹول نا اول فرض اولین فرض تا باندې واجب دے ستا اخبل رب ہو پیجندی دنیا کی تا باندې ورا فوری ای چانه دی واجب لکه څنګه مو غیر زنشیان سدي هغه مو باندې فرض نه دی مو تاو کې لګیایو هغه باندې خوري کو اول فرض تا معرفت رب دې ست پکور دې رب پیژندې او رب وضاحت توکم س اصطلاح کې لغات کې رب معنا دې ستلا تربیات کولا دیتا دا رب نہ ویلای شي لکه څنګه قرآن مجید کې ده الحمدلله رب العالمین روزانه موت یایو حمد و ثنا کا انفاقو منزه ده هغه پروردگار ساغا د عالمینو تربیات کولی والا ده عالمینو ساتلی والا ده. بیا سوره انعام کی ای پروردگار رب کل شیء ہاری وشی تربیات کولی والا چوک دے پروردگار دے. سورہ ناس کے کل اعوذ برب الناس سورہ فلک کے کل اعوذ برب الفلک دا ہار چی تربیات کولی والا ہار چی ستلی والا رب دے. ورنہ امام علی علیہ السلام ز علی رب یم ز علی ازمکی رب یم ز علی ازمکی ستلی والا رب یم یعنی مولایا یی خ اټولنا عظیم رب اټولنا عظیم ستلی والا مولا مشکل کشا خپل یی ساغا چوک دے ربی حقیقی دے اغا اللہ دے اغا اللہ رب العزت دے. دغی ناس جامع کی ای رب والا صدق توسی باندیا رسی ما باندیا رسی یو کاس اخپل خلخانه ستی دیتا تا رب نویلائی شی یو کاس اخپل خلخانی تربیت کوي دیتا طرف نه ویلای شي خرابی حقیقی خالق و مالک آغا بیا بل چوک دے. زبداغا جملہ رتوکم عزیز من صدقی دنیا کی ہر چیتا ای تربیت ضرورات شتا دے ہر چیتا ای تربیت ضرورات شتا آغا کا چیرے انسان دے کاغا چیرے جاندار دے کاغا چیرے بے جان دے. ہر یو انسان کچیری جان باندی کار ونکی تربیت ونکی یغت حیثیت نشتا چمانا نلری کچیری انسان ماہیت و حقیقت دے اغا تربیت کی دے. ورنہ تا تخویلی شویدی تا آغا زنواری انسان تویلی شویدی منطقی ستن نو تو کوي نورا چورا کمالات چه خود صفتنا در کی دی اغای تا حیوانات سره چه دی مشترک دی عزیزی من. انسان فریق دوا بی جان شیانو مثال دیر کم کچیری بی جان شی تربیت و نشی اغایت سمانا نلری. مثال دیر کم داغا کپڑی موغستی دی یا داغا عباده دا ابتدا کی چه ہو ملوچو کرخانه کی دی باندی مشندره کی کار باندی وشپلو تارت نجوڑ شو اغنا بعد کی نورا تربیاتی وشپلو اغنا داغا کپڑا جوڑ شپلا مارکیٹ تروغلا موتا فریق کرلا درزی تمویر کرلا اغی یو شکل اختیار کرلو ای داغی کپڑی دورا قیمات نو لکا سنگی نن ای موتا بدان باندی دی قیمات فریوتے دے. یعنی داغا کپڑا تربیت شپلا اغنا بعد کی دی قیمت پیدا کرلو اندی شانتی ایمالاس کی یا ایتاسی لسو کی کم نگین دے کم گوتی دے داغا تیگوا غرکی پرتاوا سا قیماتی نلرلو چاروا خستلا یوی ولا جوڑے کرلا تراشی کرلا خیروغی لوحی کی یا چندے کی یا سونی کی فٹا کرلا اغنا بعد کی تربیت شپلا دی قیمت پیدا جوڑ کرلو مخ کی دی چهو قیمت نو اندی شانتی داغا کرسه ده منبر ده داغا ونوا یو لرگایو
چوکرتللو تیږې زګاریا ور باندې کولو، چوکرتللو تربګي زګاریا ور باندې کولو، زړه ور باندې نه خوږېدلو. خیو کاس لاړلو هغه یې راوړلو، ارې ماشین ته جوړې کړلو، هغه باندې کار وکړلو، رنګ و روغان یې وکړلو. هغه نه بعد کې د هغې یوه کرسۍ جوړه شوله، یو قیمت یې پیدا کړلو، یو اندي شانتي وار دی، چوکاټ دی، کړکای دی. نندي باندې چوک ګزار نه کوي، نندی باندې چوک تربګي گزار نه کوي، تیږي گزار نه کوي. ویلي صدی قیمت پیدا کړی دی. عزیزی من خیمه موضوع دا نه و صرف رب ولا وضاحت من تکولو. څه رب اټولو نه عظیم رب هغه دی چې هغه د دنیا د عالمینو د مشرق د مغرب لکه څنګه سوره رحمان کې رب المشرقین و رب المغربین، چې هغه د مشرق و د مغرب تربیات کولی ولا دی. هغه عظیم رب دی. نن سبا زمانه کې ځنه کسان ارپسې دلی دی الحاد نظریه والا څه خدای نشتا. دغه یو شیخ خپل وجود کې راغلی دی. عزیزی من هغه کولم کولیایی سکولو کې کلیجو کې تاسې جوانان تاسې وړونه تاسې بچي گمراه کړل. معاشرې کې کولم کوله لګیا دي. خال خوب یولی دی خوبونه دی کوي. خال کې د سا واړول یورف والا نظریه ته هغې ورځ یو کاس ویله څه ما ته دې څه هغه صاحب یو اعتراض ما دا دی چې د هغه پیغمبر کوم میراث ته لاړ و دا پلانکې فرمولې سره آینسټاین یې څه دا لاړ و که دوره اینر بچایي هغه فرموله آینسټاین ته ذکر کړ دی ته څه لاړ شه که نه ارش ته زه داسې راته یم چې خپلو بچیو باندې کار وکوئ. ایمو ډیر استادان بدلته ناست وي الحمدلله. ایمو ډیر استادان ډیر بهترین دي. هغوی نه پوښتنه وکوئ چې سکولو کې الحاد نظریې والا څوره کسان موجود دي، څوره ملحدین موجود دي چې هغوی خدای نه منکر دي. عزیزی من پکار دی اول اصل حق چې کوم دی ما تا باندې خپل زندګۍ کې معرفت رب او عبودیت اقرار وکړو، خپلو بچی ته وښیو، خپل فیملی ته خاندان ته وښیو، خپل وطن کې خلکو ته وښیو. عزیزی من صلوات هاتون کې مولا باندې زه باندار ته وایم چې دغه توحید دپاره چې دغه خدای چا نه و پیژندلی یغ وخت کې صبر ته وکړم. زه دغه توحید دپاره څوره قربانۍ ورکړې شوي دي. زمانه جاهلیت چې رسول اکرم په ډګر اسلام توحید ظاهر نه و کړی، فټه پناه به خلکو ته دعوت ورکولو، جوانانو ته، مختلفو کسانو ته. هغه زمانه جاهلیت کې یو عظیم شخصیت مؤذن امت حضرت بلال حبشی وی هغه مور یو کس دی امیه نمیگی، هغه غلام و دغه دوه کسان بلال و هغه مور امیه چه و غلام و دغه امیه ډیر زیات ثروتمند دولتمند انسان و، ډیر زیات دولت پر سره و. تاریخ ذکر کوي سباره یا داسې څو زمنې و، ډیر زیات زمنې و. دغه امیه چې کومه بدخانه وه هغه کې کوم خدایان و، لات عزا وغیره کوم خدایان و، هغوی چې و انچارج و. دغه امیه غلامان ډیر زیات و. آر یو کس رای خپل تابه طبیعت و، خو بلال ډیر زیات ور باندې ګران و. تاریخ جملې دي. اسی یوه ورځې باندې خبر شولو چې بلال مسلمان شوی دی، خدای یک ته یې قبول کړی دی، توحید باندې ایمان راوړی دی. راغللو بلال ته دی چې بلال ته خو مانې ډېر ګرانې، خبر شوی یم لات و عزا ایده و خدایانو خدایي بندګي د پرېږدولي دی و هغه یک تا خدای هغه محمد رسول الله خدای ته لاړی. بلال ویل چې اوس د خپل ایمان امتحان دی چې څنګه یې ویر کوم. ورته یې چې بالکل زه د محمد خدای باندې ایمان لرم، زه د هغه خدای ته چی کوم سجده کوم. ویله امیه باندې ډیر ګران و، خاندوره زیاته غصه او ته راغلله. ویله څه خطې ته نه وبسلو، هغه نه بعد کې څه وکړل عرب والا کوم ایریک څه وخوټېدل هغوی کې څملولو، غوټې غوټې تیږې ور واخیستلې بلال بدن باندې خېټې باندې سینې باندې کېږدولې.
ورته یې ده څه وایه چې زه د محمد خدای ته سجده نه کوم، زه د نورو خدایانو بنده یم. ویله بلال ډېر زیات تکلیف کې و، ایک یو لفظ به خولې نه وتلو، احد احد احد، خدای یو دی، خدای یو دی، خدای یو دی. ویله هغه نه بعد کې نوره غوسه ورته راغلله، تاریخ جملې دي. ویله بلال ته یې څه وکړل، تیږې ورته ګرمې کړلې، ریګې ورته ګرمه کړل. بلال بدن یې ودغلو، غوښې ورباندې وسولې. بیا د ورته یې څه وایه چې زه د محمد خدای ته سجده نه کوم. ویله بلال ډېر زیات تکلیف کې و. ویله بیا د خولې نه انده الفاظ وځي، احد احد، خدای یو دی، خدای یو دی. ویله دې په باوجود څه ذکر یې نه وکړلو نورو خدایانو. انتهایي زیاته غوسه ورته راغلله، خپو لاسو کې وتړلو، جامې یې تنه استه کړلې، صحرا کې ازغیو کې داسې وڅکولو، ټول بدن یې وینې وینې شولو، ټول بدن یې وینې روانې شولې. ورته یې څه وایه چې خدای یو نه دی، دغه لات و عزا دا خدایان دي. ویله بلال بیا مغه ذکر وکړلو، احد احد، خدای یو دی، خدای یو دی. ویله دی دور زیاته امیاته خپل د غلام باندې بلال حبشي باندې غوسه راغلله، څه راغللو یې سینې باندې کېنستلو، مرۍ ته یې لاسونه ور واچول، ډېر زیات ظلم یې ورباندې وکړلو. عمر بن عاص یې څه ما قسم دی څه زه پوه شولم چې بلال مړ شولو، دنیا نه لاړلو. خو څه کله نغدې راغللم، سترګې مې غړولې. دغه جمله ډېره قیمتي دی، دا د ایمان والا جمله دی. څه ما سترګې غړولې، خو څه بلال د ورو ورو سیلي ویښلي، خبرې د نشي کوی. امیه ورته یې وایه چې خدای یو نه دی. ویله بلال د خبرې نشي کوی. ما یې لاس ته ننداره شوله، لاس کې یوه ګوته اسمان ته وچاته کړې وه. هغه نه زه پوه شولم چې بلال دی چې خدای یو دی، خدای یو دی، خدای یو دی. صلوات هاتون کې مولا باندې. ای توحید کی مات لگ وقت سوی چه توحید فارا چورا خواره شوی دی. توحید چورا عظمت لري. نن خواکیان تا سره مختلف قسم کی تعلیمات شتا دی، مختلف قسم کی نظریه دسته شتا دی. هر څه به وکي خال به ځنه نظریو ته وړوي، ځنه نظریې به ورباندې ویامانې. ښه رب باندې قسم کوم چې کله اکابر شپه راشي تا بیا اینسټاین په کار راشي، تا بیا پروفیسر لیکچرر په کار راشي، زه بیا تا نر بلام ستا تا بیا هغه کابر شپې ته راشي، تا کابر شپې رڼا کی. که تا په کار اچي تا باندې رحم کوي، هغه کریم پروردگار دی، هغه عظیم پروردگار دی، هغه نه سوای تا مددگار نشته. نه خپلو کې نه پردیو کې نه اولاد کې هیڅ کیا نشته دی عزیز من. دغه بلال څه دوره قربانۍ ورباندې ویر کړلې، دا بیا خدای باندې سوره ګرانو لږې سترګې وغړوئ. اندا بلال وځي واورېځې باندې خلکو اعتراض وکړلو. رسول الله ته راغلل څه بلال ژبې کې لغن ته خخیږي، ځنه الفاظ صحیح نشي ویلی. بلال ته وایه اذان ما کوه. ځکه بلال به څه کله اذان کولو اشهد ان محمد رسول الله نه به ویله څه اشهد ان محمد رسول الله. نه اذان یوه ورځې باندې بلال نه وکړلو. رسول الله تعالی څه خیر دی ته اذان ما کوه. څه کله اذان نه وکړلو، ما قسم په خدای ته تاریخ جملې دي څه سبه نه کېدله، شپه اوږده شوله. مدینې خلک راغلل څه یا رسول الله سبه ده نه کېږي، شپه دوره زیاته اوږده شوله، څه واجه دی؟ ویلندي ټیم کې جبرائیل نازل شولو. ورته یې څو پورې بلال خپلې ژبې سره د توحید رسالت ذکر نه وي کړی، شپه به شپه وي، رڼا به نه کېږي. هغه نه بعد کې ورته یې څه ای حبیبه د ما جبرائیل پروردګار استولی دی، دغو خلکو ته وایه څه سین بلال عند الله شین. ای بلال والا سین څه کوم دی؟ هغه خدای په نږدې چی دی؟ شین دی. څه بلال اشهد ان محمد رسول الله یی دا خدای ته اشهد ان محمد رسول الله دی. که بیا ته کوم رنګ سره تعلق لري، که بیا ته څه شکل صورت ولاوي، که بیا ته څه ژبه دی، کوم یو لینګویج سره تعلق لري، بیا خدای ته دا معیار نه دی.
بیا د خدای خلی خدای د ځان ته نږدې کوي بلال عظمت خلکو ته پروردګار وښیلو چې بلال عظمت خدای سره دوره نږدې دی ځکه چې قربانۍ چې کړي دي زیات یې ورباندې کړي دي. مولا علی علیه السلام روان دی یوه ورځې باندې اصحاب ورسره دي یوې چولې باندې ویرغللو سترګې د غړوي یوه ضعیفه کس ښځه دی ناسته دی یو ماشین ورسره دی چې هغه کې ملوچ واچوي هغه نه تار جوړېږي مخکې زمانې کې څه کومې کپړې وغیره به یې ته نه جوړولې هغې ضعیفې ته مولا امیر المؤمنین یایي ضعیفې مؤمنې دا ته وایه خدای د منې ورته یې الحمدلله مسلمانه یم مؤمنه یم ورته یې څه دلیل در سره دی هغه ضعیفه ورته یې څه مولا لږې سترګې وغړوه د کوم ماشین څه هغې ګډولو څه څنګه مولا خبره ورته وکړه ډایرکټ یې لاس ته نه وچات کړلو چې کله یې لاس ته نه وچات کړلو لږ ته حرکات نه بعد هغه ماشین چې شولو ودرېدلو ورته څه مولا دغه ماشین ایما لاس محتاج دی چې کله زه حرکات پرې کوم دغه شی کېږي مخکې حرکات کوي کار کوي کله چې ما لاس ته نه واخیستلو دا ډایرکټ ودرېدلو چې دغه ماشین چا نه بغیر نشي چلیدای آیا دوره عظیم کائنات چا نه بغیر چلیدای شي اندغه ساینسدانو نظریه دی چې که چیرې دغه نظام کې مملیغن ته غفلت وشولو دغه نظام به درهم برهم شي خپله دغه نظریې پیش کوي بیا دغه ملحدین ځنه خبرې کوي چې دغه نظام د خپله چلیږي عزیزي من خپله که چیرې چلیږي نه بیا ډېر داسې شیان دي چې دغه امام بارګاه په کار د خپله جوړه شي وی د خونې دپاره په کار دی تا دوره کوششونه نه کولی تا خونه په کار د خپله وجود کې رغلي وی دا مختلف شیان په کار دی تا ته خپله وجود کې رغلي وی چې کوم زندګۍ مراعات غواړي په کار دی تا ته خپله لاس ته رغلي وی شه ختمه خبره ښه نه څوک شته دی چې هغه دغه کائنات جوړوي عزیزي من زه به درته وایم څه انسان اتا کوم وجود دی پروردګار ایدي پرورش کوي خو نوره به ته خپل ځان باندې خپله کار کوي صلوات حضرت مولا باندې ایوه کیسه راته کوم څه دغې کیسې نه په کار د ما ورته ډېر زیات سبق واخو دا خبره دی باندې دی څه خدای څوره رحمان و رحیم دی او ما ورته څوره ظلم ستم کوو خپل ځان باندې نفس باندې بنی اسرائیل واقعه ده سیوا ورځې باندې سمندر کې یوه کشتۍ روانه دی اچانک طوفان ور باندې راغللو څه کله طوفان راغللو کشتۍ په متېدلې شوله څه کله کشتۍ په متېدلې شوله کسان ته سمندر ته په غورځېدلې شول څه کله کسان ته سمندر ته وغورځېدل هغه نه بعد کې پروردګار اسرائیل ته حکم وکړلو چې لاړ شه څوره کسان سمندر ته ولوېدل ټولو نسلي واخه صرف 2 کسانو نسلي ماخله او تیس هغه څوک دي او تیس اندغې کشتۍ کې یوه ښځه وه چې اوس یې بچی پیدا شولو دي دنیا ته راغللو دغې ښځې نه او هغه بچي نسلي وي ماخله نوره ټولو نسلي وي واخه اسرائیل راغلو ټولو نسلي وي واخیستله صرف هغه ښځه او هغه بچی چې کړلو پرېږدول څه لږ ته ټیم تېرېدلو پروردګار حکم وکړلو یا اسرائیل لاړ شه کومې ښځې نه مڅ ته وویله څه اوس یې بچی شوی دی هغې نه سیلي واخه بچی همداسې پرېږدوه ویله اسرائیل ځان سره به څه ویلي وي یا به نه یې ویلي ښه زه به همدا وایم څه کیدای شي دا یې ویلي وي څه پروردګاره اوس یې بچی پیدا شوی دی هغه بچی نه یې خوراک دی نه یې حرکات دی څنګه د هغه مور ته نښلي خلاړلو هغه مور نیا سیلی واخیستله هغه بچی ډیر مشکل سره هغې پرډې باندې پاتې شولو سمندر چپی رسی ورو ورو حتی دی حتی چې سمندر کنارې ته هغې پاچې باندې پروردګار چې کالو ورسولو ایوه اخري غوټه راغلله یوه بووله هغه کوم بچی و غاړې ته یې واچولو هغې پاچې نه څه کله هغې غاړې ته ساحل ته ورسېدلو وړوکی دی مغسې څو غنټو دی نه خوراک نه چیکاک نه حرکت کوی شي خدای څومره مهربان دی لږې سترګې وغړوئ څنګ ته را جنګل و یوې شیرني ته څه د شیر ماده دی ښځه دی هغې ته یې حکم وکړلو څه لاړه شه ساحل سمندر باندې کنارې باندې یو بچی دی هغه ته ته شودې ورکوه
دوره پوری شودی ورکوا څو پوری هغه غټ نوي خدای راخم لګوک شوی یی هغه شیر نی به روزانه راتلله هغه ته بیچې کولی شودی ورکولی هغه بچای ایدی کاپیل شولو څه سمندر غوړی باندې مسته شروع کړلې هغه نه بعد کې یو قوم راغللو ساغوی دغه بچای ولیدلو څه بچای سر دی ډیر زیات خوښ شولو ډیره مینه وسه واخیستله احکام دغه بچای واخیستلو خپل ځان سره خپل ملک ته وطن ته یوړلو دغه بچای و سیدی مینا خلقو زړو کې پروردګار واچوله احکام والا انتهایی عزت ورکولو ایوا ورځ داسې راغله عزیزي من څه احکام والا دغه بچای څه کله غوټ شولو ژڼې شولو خپل ملک بادشاه یې وګرځولو بادشاه یې جوړ کړلو کله دغه بادشاه جوړ شولو پروتوکول یې ولیدلو وینځي ولیدلې غلامان یې ولیدل نو ورو ورو خپل قوم ور سره پر مهربان و ورو ورو هغوی سره رویه بدله شوله نن دغه ظلم کوا نن دا ور باندې بندوا نن هغه کوا لکه څنګه موت وطن کې دي وټونه مخکې وخیلي وټونه بعد کې بیا بل خیلی پستر بیا نه کسوي ما یو پوسټه لګولې او شا باندې باد رانه شي سبا وټونه کېدل ماندالي کلی و سنن خپل کوم کینډیډیټ د خی وخت 15 کالو پورې بیا دیدار د تنصیب نه کیږي نازیزی من هغه کاس څه خلکو باندې ظلم شروع کړلو انتهایی زیات ظلم شروع کړلو ایوا ورځ خبره دی ها تراغله څه خلکو ته دی څه زی تاسو خدایم خلکو چې تمنلو څه ایمولو سره ارسطل ایمولو سره بادشاه جوړ ایمولو سره مکمل مراعات زندگی مدیر کل بادشاه مو جوړ کړی بیا ته خدای خلکو اختلاف نظر وسه شروع کړلو او ته چا به اختلاف سره کولو هغه باندې به ظلم کولو قتل کولو بو ونه طبيبوت للو میخونه به وکي ویل ایوا ورځ دوره ارتنګ شولو خلکو نه خپل کوم محل ولا کسان و فوج و هغوی ته حکم کړلو چې ماته یوه الواړه مناره جوړه کوي دا چشول خدای دی تو نفاس خدای دی نن زه تاسې خدای مکمل ختم کوم څه کله هغه الواړه مناره ورته جوړه کړله څه کله وختلو ورته یې څه ماته یو غش یې راکړي والونده یې راکوي څه کله یې غش یې لونده ویر کړله اسمان طرف ته هغه غش یې وشړلو هغه نوره واقعات تاسې علماو نه اورېدلي دی څه کوم ځناور د هغه غش یې قبول کړلو هغه وینو سره سور شولو دوباره څه کله راغللو غش یې څه کله ولیدلو وینو سره سور دی په خندا شولو زیاد په خندېدلو خلکو ته دیه څه وکسوی تاسې خدای مو مړ کړلو نن بعد کې انا ربکم الاعلی زه ټولو نه عظیم رب یم څه کله دا خبرې خلکو اورېدلې دا خبره به تا کوم څه تاریخ کې د دغه کاس ته نمرود نه ویلای شي دغه نمرود و تاسې واورېدله څه کوم شکل صورت سره کومې تکلیفو سره کوم رحم کرم سره د هاتر ورسېدلو څه کله دا خبرې وکړله خدای دوتې څه دوره رحم کرم دنې وکړلو وشان دوره ډېر و اوس خدای واړه غنته غذاب ته لګ تیار شه ویله یو څوک یو مچ اندي خبرې سره راغللو تمیزي ته یې داخل شولو فیضې ته مزال یو کې کولو دی ډېر کوشش وکړلو څه ځان یې وباسي دماغو ته وکې ورسېدلو خپلو کسان ته ویله څه ما زر زر محل ته بوځئ څه کله یې محل ته بوتللو هغه به معمولي حرکات وکړلو هغه واجې نه به دا چی کړېدلو لیوین کېدلو به لیونتو والا بیماري به ورباندې راتلله څه محل کې دغه څه ځان ته خدای نه ویله ځان ته یې په پیسو کسان ونیول څه یو رڅوی ما ته دیجي ته ښه مضبوط فړاس لګوئ چاپېړه لګوئ څه کله به چا ښه فړاس ورته ولګولو هغه کوم سوګې و یا مچ و هغه به لغنته حرکات بند کړلو سکون به ورته میلوېدلو نو هغه ته بیا ټولو نه زیاتې پیسې ورکولې ډېر ښه ورکول زه به دا درته وایم چې نمرود والا دی خبرې نه تاسې دغه ریزلټ واخوئ نتیجه واخوئ چې خدای وړوکي مخلوق څه مچ دی سوګی دی هغه مقابله یې تاسې نشوئ کوئ دا خدای پوج دی دا سوګي دغه مچان دغه غلاوزي دغه برنونه دغه بدونه د خدای پوج دی انسانه ایدی په مخ کې تا حیثیت هیچا نه دی کته هر څوره غټو مخلو کې اوسي کته هر څوره غټو ګاډو کې اوسي هر څوره پیسې در سره وي هر څوره پوجونه در سره وي ایتا قیمت زیرو دی ایتا قیمت هیڅ نه دی خدای په مخ کې صلوات خاتون کی مولا باندې صرف دغه اخیری
توحید حواله سره څه خدای یو دی. ایدی زمن کې دوی خبرې ته کوم بس خدای باندې مسپرم. جنگ جمل کې څه کله طلحه او زبیر والا فوجونه د مولا علی علیه السلام فوجو سره روبرو شول. هغه جنگ حالات کې فوجي راغللو یی څه زه مولانا دغه پښتنه کوم څه خدای واحد دی. ایدی څه معنا دی؟ اکوم کسان مولا صحابیان څه خبر شروع باندې هغه دوی څه جنگ شروع دی دا خبره دا وخت پښتنه نه دی ولې دا خبره مولا ته وی ګوته ورسته خپل او صحابه او ته دی سفریک دوی خیر د مکه مونږه پښتنه وکي مولا جنگ کې لګیا دی مغسی تور دوی مولا دو تیز د کومه پښتنه دی وکړه توحید ولا څه خدای واحد دی یو دی. ایدی څه معنا دی؟ اندی د پاره محمود جنگ کې لګیا یو فریک دوی څه مونږه پښتنه وکي دی څه پښتنه کوي دی څه یا علی اتویا څه خدای یو دی. ایدی څه معنا دی؟ مولا دوتی مولا علم دسترګې وغړوي چې دی څلور منوانی دي خدای یو دی. ایدی څلور منوانی دي دوی غلطی دي دوی صحیح دي. اغوی دونه څه هغه دوی غلطی دي اول مغار ته ذکر کوم اغوی دونه اول داده څه خدای یو دی. ایڅ دغه یا صفر یا دو مقابله کې دی. مطلب دا څه نه ساره یعنی څه خدای یو دی مطلب دا دی څه دا یا صفر یا دو مقابله کې دی. چې صفر مقابله کې شولو غلطه معنا دی څه خدای سره شته نه. چې دو مقابله کې شولو مطلب اندازه غلطه معنا دی څه خدایان دوا دي دویا چې دی غلطه دی. دویمه هغه دو غلطو منوانو نه هغه اندازه څه خدای یا ای جنس یا ای نوع چه دی یو فرد دی. دغه انسان چه دی یو نوع دی کنه ما توی چه یو هغه افراد یو فرد یو خدای دا شی نه دی څه یو نوی هغه نه خدای رغلی وي یو فرد جوړ شوی دی. توحید چه دی دوی غلطی منوانی دی او اندی شانتی و دی څه کومی دوی صحیح منوانی دی. توحید څه خدای یو دی هغوی نه اول درست معنا دا دی دو منوانو نه څه څوره کمالات دی څوره صفات دي هغه عظیم صفات څنګه خدای نه سلب نکیږي هیڅ کله هغه ټولو کمالاتو ایکی و منبع دی څنګه خدای دی هغه ټوله کمالات ایکی و خدای کی دی بلچاکی نشتا دی. دا توحید درست اول مناش ولا. دویم زبردست او درست معنا څه کومه دی توحید هغه اندازه څه خدای تقسیمیږي نه ذهن کې تقسیمیږي نه خارج کې تقسیمیږي څه خدای ته تقسیم کې خدای تقسیمیږي نه هغه جنگ میدان کې مولا ته انسان دغه د فاره د توحید لپاره مو علی تور خستی دی چوک مورا پښتنه کوي شي د شانتی مانه کوي څه غاز علی خ احسن طریقې زرا پوي کوم صلوات هاتون کې مولا باندې. بعض عزیزی من آخری څو جمله څه سوره اسراء اول آیات قرآن مجید کی تاسو لیدای شوي څه پروردگار یې بسم الله الرحمن الرحیم سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. پاک و منزه دی هغه عظیم خدای دی څنګه ایوي شپې کې خپل حبیب ته مسجد الحرام نا مسجد الاقصی فوری چکار ورکلو بویت للو و مسجد اقصی نه سیدا دیلیاری باندې پروردگار معراج ته وختلو. هڅه کله مسجد اقصی صدا اوس کوم فلسطین کې د جنگ ور باندې ده اصدی زیته څه کله رسول اکرم ورسېدلو توحید عظمت لګوک سوی رسول اکرم باندې وا ډېر عجیبه خوشبوئی راغله. جبرائیل نے پختنه وکړه یا جبرائیل دا خوشبوئی خې دنیا ولا خوشبوئی نه ده دا د ماته جنت او اخرت ولا خوشبوئی بریخي دا څنګه خوشبوئی ده. جبرائیل وتی یا رسول الله دا ایوا خزات سمشات نمیږي و هغه درې زمن دي دا د هغه خزي او د هغه درو زمن خوشبوئی ده. رسول الله تی دور عظیمه خوشبوئی صد سکار اغوی کړي وو څه دور عظمت چختن دي دور عظمت نه ډاک دي دور عظیمه خوشبوئی خدای ته نصیب کړي ده. وتی صداغه مشاتا ای فرعون کور کې کار کولو وینځوا
یوه ورځې باندې فرعون لور باندې ویښته ګمزول اچانک تنه لاس نه ګمنځول ویدله بې سخته بې اختیاره خولې نه ووتل یا الله فرعون لور د وتې څه مشاته ایما فلار فرعون خدای ندیایی کبل خدای ندیایی مشاته ویل څه اوس امتحان شو تی څه نه اخ خدای ندیایم سغه ایمایا خدای ده ایتای افلار ای فرعون خدای ده ایتایا خدای ده یا ټولو خدای ده ویلې مشاته څه وکړل دغه ذکر یې کله وکړلو نه فرعون لور ته غوسه راغلله خپل فلار ته لاړله چې تا وینځه د دسې دسې یې تا د خدای نه مني هغه نه بعد کې فرعون د ورته څه رای ولوی څه دې ته زه سزا سناو کوم څه کله یې سزا ورکړله سزا دا وه څه هغوی یو اوسپنه لوښي نه یو تنور جوړ کړی و ورته یې څه دا اویدي درې زمن دغه اوسپنه کوم تنور دی دې کې خمنه والا لرګیو نه اور بال کوئ بیا اول زمن ور واچوئ بیا دا ور واچوئ مور وا یو التماس یې وکړلو فرعون مړکویخ ماستې سزا سې رکوي خو ما باندې زمن ډېر ګران دي کله مو وسېځوي مو هډوکي بیا یو ځای ښاخ که ما سې زمن ولایا ویلی فرعون والا کسان راغلل یو ځای مشاته په مخ کې څه د فرعون کنیزه وه ایدي سترګو مخ ته یې واچول اور ته هغه نه بعد کې راغلل دویم ځوی یې راواخیستلو ته نه دویم ځوی یې اور ته ورته واچولو خو څه کله یې غوږې والا ځوی ورچولو یو ورتې هغه مشاته ګبرایه شوله وژړېدله هغه بچی ته نه اوچات کړلو څه کله یې هغه ته ور واچولو تنور ته خبره دې ته راغلې وه څه وشه اینده خدای اقرار ده وکړي فرعون والا ویلی ځوی ده ورته څه مور یې بختوره یې سعادت درته نصیب شوی دی خیر دی زه به اور کې وسېځېږم ته خپله وسېځېږه خو خدای نه سوای بل چا اقرار ونه کړي دغه هغه بچي ګواهي دی څه ورځې قیامت باندې به څه اول خدای والا ګواهي چا کړې دی دغه وړه بچي ګواهي ورکړي دی توحید والا ګواهیو کې خو زه به درته وایم عزیز من څه دنیا فانی دی هر څو خدای طرف ته لاړ شو هر څو خدای طرف ته قدم کېږدو هر څوره زندگی تیرا کوئی آخری نتیجه مرگ دی مرگ باندې تمامه دی که مرگ نه وی انبیا به زنده و که مرگ نه وی رسول اکرم به زنده و څه خدای نی څوره ګران و که مرگ نه وی اهل بیت به زنده و حسین مولا به زنده و که مرگ نه وی ورمنه زهرا به زنده و یو عظیم نبی حضرت موسی علیه السلام پروردگار سره یوه خبره کړې وه او ته ویلي څه ربه ما څه کله مړ کوې بیا به ما ته لغن ته مخکې یایي څه زه خپلې خلخوانې سره میلاو شم ما ته به لږه خپل ټیم رکوي څه کله زندګۍ کې موسی علیه السلام اندغه مصایب والا مقدمه دی څه کله موسی علیه السلام اخیری ټیم کې اسرائیل ورته راغللو خدای طرفه نه څه سلي وي ته نه واخه موسی علیه السلام ته ورته څه پروردګار ته وایه څه لږ څو منټه ټیم راکړي خلخوانې سره میلاو شم که بیا مړ کوي ویلی خدای ته اسرائیل خدای ته لاړلو ټیم یې راواخیستلو څوره ټیم یې ورکړی خدای علیم دی علم دی ورته څه کله راغلل ورته څه خدای طرفه نه تا ته لاس یا 15 یا 20 منټه ټیم شولو څه منډه خلخوانې سره میلاو شه بیا د مړ کوم ویلی موسی علیه السلام څه کله راغللو خونې ته وړونه یې غېږې تاو کړلې څه وړونو وشه زه د مړ کېږم زه د نه روان یم وړونه یې په ژړا کړل موسی علیه السلام نه وژړېدلو هغه نه بعد کې خویندو نه یې غېږې تاو کړلې خویندې وژړېدلې موسی علیه السلام نه وژړېدلو ځکه یې مرګ والا رسختي وه بچی نه یې غېږې تاو کړلې بچي وژړول موسی علیه السلام نه وژړېدلو کور والا سره رسختي واخیسته کور والا یې وژړوله موسی علیه السلام نه وژړېدلو هر روایات د تاریخ جملې دي څه موسی علیه السلام یوه وړه لور وه څه کله حضرت موسی علیه السلام وړې لور ته خاورو باندې زنګون وویلو سینې سې ونیولله هیچا نه وژړولی ښه څه کله یې سینې سې وړه لور ونیوله یو ورتې سلګۍ واخیستلو موسی علیه السلام په ژړا شو
خدای طرفه نه آواز راغللو یا موسی چا وژړولې دې سره به د وړې لور وژړولم دې څه ویلي و دې څه اوس تازه مستیو باندې راغلی دی مشغولۍ باندې راغلی دی خدای لږ د پرېږدولی وی دغه مستي مشغولي مې لیدلي وی که بیا د مړ کولی قربان مشام دغه حضرت موسی و یو فخر موسی دی چې هغه ته د حسین ابن علي نه ویلی شي روژه دی د روژې ثواب د ورو ورو زیاتېږي ځکه څه تندې کې د حسین یاد ته رسي کله رجمات وکوي یوه وچه هغه عظیمه حلقوم هغه عظیم حلقوم یاد کوئ بیا لږ یو سلام کوئ بیا د حسین متمیانو چې کله مولا حسین روان شولو اخیری ټیم کې زلجنا باندې چې کله سپور شولو روان د مقتل ته یو ورته سترګې وغړولې زلجنا ودرېدلو مخته د قدم نه خالي چې کله مولا سترګې وغړولې زلجنا د نڅي سترګې د غړوي وړې بلبلې لیارې سار نیولې دی ما وړې لورې ته مارس خات کړی وي څنګه راغللې د بارات څنګه د لیارې سار نیولې دی بابا له ګرکوشه څو خبرې درسه کوم چې کله مولا حسین ارکوش ولو مولا حسین خاورو باندې کېنستلو وړې بیبي وړوکی چادر سار نه ورته کوز کړلو خاورو باندې ورته واچولو بابا که ظلیمان د نه پېژندي زغ د پېژندام څه د ورمنې زهراز وایي ما وړې بکرې باندې کېنه ژړو نه مجار شم روژې نه د جار شم محبت و موادات نه د جار شم حسین متام دی حسین ته وژړېږه حسین حقدار دی د ژړا قربان مشم ټول دنیا مصیبتونه ایک یو ټیم باندې وی ورېځې باندې حسین باندې رغلی دي قربان څه کله هغه وړوکی چادر حسین مولا ته واچولو حسین مولا ور باندې کېنستلو حق خدا و چې لور سه مینه کړې وی خبرې وسه کړې وی خو یو د اسماني روبسلو وړې لور باندې وړ لسونه وتړل کربلا خاورو نه لاس ډاکړلو وړې بلبلې سار کې واچولو ما وړې لورې زیا خدای ته د نه راوړیم ته ما خدای باندې وسپارلې دغه حسین دی توحید ته نه زده کوي حسین یی تلی زینبیا باندې ترور سره وړه بلبله ویلاړه وه غږونه یې کول بابا 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 ویلې وړې لور غږونه حسین نه اورېدل توجه یې نه ورته کوله حسین خدای کې دوره جذب شوی و څه اندا جمله یې کوله سبحان ربی الاعلی و بحمده دا حسین دی دغه نه توحید زده کوي ها د حسین متمیانو اندغه بیبي دی چې کله قافلې کې دغه قافله چې کله روانه شوله کربلا نه کوفې ته چې کله کوفې نه شام ته ووتله ظالم ذکر کوي چې یزدي طرفه نه حکم راغللو چې دغه قافله لږه ماته زر زر راولوي ځکه چې دوره ظلمونه یې وکړل هغه باندې صبر نه وکړلو اغنباد کې ظالمي چې دغه قافله مو ایوي ورېځې کې دوره تیزه بوتلله چې کله شپې و مقام ته ورسېدلو دوره زیات ستړي و ایوي ورېځې کې مو دوو ورېځو مزال وکړلو ته وایي تاسې وایي چې اوښانو ته منډې ویر کړي هغوی باندې بیا کجاوي نه وي هغوی باندې بیا بیبیانې وي بیبیانو لاسونه ځړ ته تړلي وي وړه وړه بچی وي وړه لاسونه غاړو نه تاو کړي وي څه بیا یې تیزه دغه خان بوزي دغه قافله څوره به ستړي شي وي ظالم یې چې کله شپې و مقام ته ورسېدلو هغه ظالم یې څه مو دوره ستړي شوي وو نه یو خبر دغه عاش نه بېختارې بیبیانې به څوره ستړي شوي وي ویلې چې کله موږ شپې عدیزي ته ورسېدلو ستړي زیات ورته عام وخوړلو ښه دغې قافلې کې دغه جمله ډېره مینې سره واورئ موږ سره 12 یا 18 مرغللې وې چې هغه یې میاشتو په شانتې ځلېدلې چې کله به موږ صحراوانو باندې راغللو موږ به بیا صندوق ته چولې داسې نه وي د حسین منونکي موږ سره روبرو شي دغه مرغللې مو نه واخلي چې کله به موږ ابدیو باندې راغو بزرو باندې بیا به موږ نیزو کې وچتولې دې دپاره چې خلک وکسي چې دغو ظالمانو فتحې کړي دی ویلې دې ورځې مو یوه بازار باندې راغللو مرغللې مو نیزو کې وچاتې کړلې چې کله یې شپې راغللو ستړي زیات و ظالم ویله مړۍ وخوري وشه مرغللې نیزو نه مه وباسئ هر یو کس ځان سره مرغلله ځان سره څنګ ته نیزې کې کېږدوئ چې کله مرغللې نیزې کې ځان سره څنګ ته کېږدولې خو بیولي شولو صلی الله
الله الحسین آد حسین متامیانو روژی وریز دے دو حسین متام ترغلیوی ظالم دی آئی کلم سترگی پٹیش ولی خوبی اولش ولم آمن منی مشپو سر سترگی خلاصش ولی مویل سار و چاند کم لگو اہل بیت حرام وقت زمان لگ وڑ وڑ و یتیمان وقت زمان لگ وڑ وڑ سیدان وقت زمان یای کلم سار و چاند کرلو ایماغ پوت ایوادر کلن ورمنار نغدی شوی ولی کلی زولی دلوم زر زر د ترور غویگی تلوڑا ولی موت زون سرویل زار مکیک دولو دا غوڑا ورمن چه گوی منی نڈاک متام دے ولی کلم سار کیک دولو نندرام کولا وڑا بی بی د ترور غویگی نار پوچی دلا موت نغدی رغللا آد حسین متامیون و زکا موسر نغدی مرغلا موسر نغدی نزیگی د حسین مرغللا ولی مونن درک ولا حسین وڑا لروغ للا مرغلل نای آغا نزین مرغلل او بسر سینی سیونی وللا کله سینی سیونی ولا مو غویگ بتاوچولو یو ورتی وڑا بلبل وڑو وڑو سلگی وخستلا اغنا بعد کی یو دستور کولو دستور داو دستوری دا کولو وڑی بلبل با وڑی شندی اروغستلی بابا وجو شندو باندی بی کیک دوالی بابا بی زحمی شندی اروغستلی وڑی لور خوگلو باندی بی کیک دوالی وڑی لور باور تاویلا ما مظلوم پلارا وجو شندو ندوڑا لور جارشا بابا باور تاویلا ما وڑی لوری خوگلو ندا بابا قربان شا ولی انداغا من شروع ظالم یایس و شدی ٹیم کی موزر کی راخم خاتم شولو سمو وکڑلو وڑی بلبلی باندی مد ظلم لوس و چاد کڑلو موتا دا چیئی ظالما دا غوڑا مرغلل خزو چیتا دا نوڑوم ناکنا کربلونا مسینی سی ندینی ولی لگا موتا پریگ لوا بابا سی مزر دیر ہوگی گی ولی چکلا داغا مینه وسکولا خمو صابر بیانا وکرلو وڑی بلبلی باندی مدسی ظلم وکرلو وڑا بلبل مد حسین مرغللی ندسی وریا کرلا لکا کربلو کی شمر ظالم دا بابا جی نزیر پچاولی وا بریاد و کوئی و مظلوم حسین